السلام علیکم ملګرو د وزیرستان نه پس په کوټه کې هم یو ډیره افسوسناک واقعیا مخه تراغله ده دغه واقعیا چا کړی ده د بلوچستان وزیر اعلی دغه واقعي حواله سره سویل دي د وزیرستان حواله سره ډي جي اس پی آر سره بیان جاری کړی دی ګوره پښتون ټارګټ کیږي هغه کې پی کې ده کوټه ده په کوټه کې د سکول د ماشومان په بس باندې حمله شوې ده جی چې پاره کې د سکول ماشومان شهیدان شوي هم دي یو طرف ته کوم ګورو په انډیا کې کله یو مرغۍ پر غلط وي نو دا غي الزام هم په پاکستان لګي او بل طرف ته په پاکستان کې دومره غټي غټي کارنامې کیږي او زموږ د پاکستان حکومت دا ځل الزام په انډیا باندې لګول دي خدا الزام په انټرنیشنل میډیا باندې هم هایلایټ کول پکار دي او دا حقیقت هم کې دي چې دا نه چې زموږ حکومت صرف په انډیا باندې الزام لګول دي دروغ دا حقیقت هم کې دي چې جی وزیرستان کې چې کومه حمله شوی و په داغي حواله سره کوم ډرون حمله شوی داغي حواله سره هم زموږ چې کوم ډي جي اس پی آر دی هغه ویلي چې دی کې د انډیا لاس ته دی کې انډیا ملوث ده او اوس په کوټه بوزدار کې چې کوم یو افسوسناک واقع شوی ده پاغه باندې ډیټیل سره خبره کوجی نو داغه حواله سره هم ډي جي اس پی آر او د بلوچستان چې کوم وزیر اعلی دی غي ورسره دی حواله سره بیان جاری کړی دی ډیټیل سره په خبره کو خو هغه نمخ کې کچریتا سو په خپل کورونو کې سولر سیستم لګول غواړي نو زمونږ په حکیم آباد نوخار کې نوشهره حکیم آباد کې خپل شاپ هم شته دی خپل سٹور مو دی او وسره زمونږ افیس هم دی نو تاسو زمونږ سرویسز اغشته شئ چې په سکرین تاسو لکارت کاری د کې کانټیکټ نمبر شته دی تاسو زمونږ سرویسز اغشتل شئ د سولر سیستم حواله سره راځو ډیټیل سره په خبره کوو چې کوټه بوزدار کې یو افسوسناک واقعه راغله ده چې پکې یو بس ټارګټ کړل شوی دی چې پای کې د سکول ماشومان شهیدان شوي دي جی د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دي چې د شاته د انډیا لاسته اور دی حملو کې مکمل انډیا ملوث تا انډیا کې چې څومره هم دهشتګرد تنظیمونه دي دا غي سپورټ کیږي د انډیا نه او انډیا دغه تنظیمونه را مخ کړي دي په پاکستان کې اوس غي مختلف علاقې ټارګټ کړي دي چې کې د حمله کوي او خپل بدلا د غشتلو کوشش کوي جی انډیا کې چې تاسو لمه د ویډیو سٹارټ کې هم وي چې انډیا د وړي خبره الزام په پاکستان باندې لګي 2019 کې چې کله پلوامه واقع شونه دا غي الزام په پاکستان لګیدو 2022 2025 کې چې اوس کوم واقع شوی و مقبوضه کشمیر کې دا غي الزام په پاکستان باندې لګیدو چې پکې انډیا په پاکستان حمله هم وکي پاکستان هم قراره جوابي کاروایی کړې ده چې داغه اوس بدلا انډیا خلی خو دې کې ډېر سوالات مخې دروچتيږي جی ډېر انتهایی سوالات مخې دروچتيږي چې انډیا ولې داسې کوي او انډیا چې کوي نو زمونږه سیستم ولې نه اکټیو کیږي د دې خلاف خیر وزیرستان کې چې کوم دغه شی او دغه حواله سره هم ډي جي اس پی آر ویلي دي چې د کې انډیا ملوث او د انډیا د یو تنظیم نوم هم اغشتل او چې هغه پکې ملوث او دغه په وجه باندې په وزیرستان کې دغه اٹیک شوی دی جی خیر د حواله سره او تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ